په ترتیب د سورتونو کې سوار لسم په نزول د سورتونو کې 72 د دې سورت د مخ کې سره ربط مخ کې دلائل عقلیه ذکر کا دلتا تذکیر ذکر کئی پاویو سرا او اخرویو سرا مخ کې صداقت د قرآن صداقت د رسول ذکر شا دلتا داغی مقصد ذکر کئی مخ کی صورت کے اہم مسئلہ ذکر شوا دی صورت کی ترغیب پہ تبلیغ چہ دا مسئلہ برسول غواړي مخ کی مسئلہ توحید ذکر شوا دلتا نمنون کو تزورنا دی صورت کے واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام با ذکر کئی چی بی بی او بچے پا خوش بیابان کی پر خود ہوا دارنگے پا دی صورت کے با دا ابلیس تقریر ذکر کئی پرز دا قیامت پا جہنم کے خپل منون کو تا چاچے پا دنیا کی دا ابلیس خبر مانلے دا ابلیس با دا قیامت پرز اغا خپل پال ارز اغیل تقریر کئی داود صورت ترغیب پہ تبلیغ او تذکیر بی ایام اللہ پدی صورت کے سلور پیرے لفظ دا علم بذکر کئی اول دا صورت کے ترغیب الالقرآن الف لام را کتاب انزلناہو دازی مشان کتاب دے انزلناہو منگا نازل کردے دے لرا اے پیغمبر الیک تاتا اسد پارا مرا لے گلے دے دا کتاب مو پا کم مقصد را لے گلے آیا دے دا پارا چی دد بوتنو جگڑا کی گی گنا علا راش قرآن والا ورکے او بیا پا دے قرآن دا پیسے ورواچوے آیا دا قرآن دے دا پارا اللہ را لے گلے دے چی بابا مرشو علا پیزان را جمع کی رسی پارو ختمو کے آیا دا قرآن دے دا پارا دے چی علا پا پلیٹونو باندی لیکا اس کے آیا قرآن دے دا پارا دے کور دی جوڑ کو اپیزان راغون کا ختمون کوا دا ناروا ندی خود دے دا پارا قرآن ندے خواہ آیا قرآن دے دا پارا دے چدا دینا پارونا چوا آیا قرآن دے دا پارا اللہ را لے گلے چکلا دا جینے وادی نوی علا ناوی تا پلاس کے قرآن ورکے نو غبی او دسا قرآن پلاس کے راوالی اوی زمانی دا قرآن وی که دا خواق سلمی گزار رو گا پڑھو میرا پا بیوتا سا پا قرآن لاس کی دی او کلا چه قرآن والا لاس کی ورکی کنا نو پا قرآن لاس کی دی وی خاوند گورو با بچوان تے زری دا قبل مور پلار نا را جدا کما و تابا من قریب جدا کوما نو آیا قرآن دے دا پار راغلیو نجی نا قرآن دے دا پار راغلیو لتخرج الناسا من الظلمات الى النور چه خلق دا تیارون رانا طرف تکی چه خلق د شرکیاتونا د درگاہونونا د رسمونونا د رواجونونا د بدعاتونا د دی تیارونا خلق روبا سیرانا تربتا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فَحُكَمْ دَ رَبْ دَدِي سَرَا إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ فَتَرَبْ دَلَارِ زُورَ وَرْسَائِلِ شِوِزَات چه اللہ دے الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الذي آغازات لہو دا غپا اختیار کے آغا چی پاسمانونو کی دی آغا چی بزمکہ کی دی وویل للکافرین او حلاکت دی کافرانو دا پارا دا عذاب سخناک دا قرآن نا اولی روگردانی کئی زکا الذین یستحبون الحیات الدنیا و دنیا دیر رکمین دی دیر وقت دنیا تا ورکولی شی قرآن تا یومیاش دا روجی نشی ورکولی خواه الذين يستحبون الحياة الدنيا اغا کسان چی مینا کئی دا جند دنیا سرا محبت کی دا دنیا سرا غورکی دنیا لرا علی الاخرت پا مقابلہ دا آخرت کے ویسدون عن سبیل اللہ بندی اخبل دلار دا اللہ نا او خلق بندی دلار دا اللہ نا ویبغونها عوجا او لٹی پا دیکھ کوگوالی شکون او شبہات نو اولائک فی دولال بعید دا کسان دی پا گمراہی لرک دا حقنا وما ارسلنا من رسول او ندر علی گلی من اسیو پیغمبر مگر پا جب دا قوم دا غسان
کم قوم کی چې الله پیغمبر را لېږلی دی دا قوم په ژبه را لېږلی دی او صد پاره را لېږلی ليبين لهم چې واضح بیانو کی دیتا فیضل الله نو گمراه کوي الله چاله چې وغواړي ويهدي من يشاء هدایت کوي چاله چې وغواړي الله دې زور اور الحکیم حکمتون والا ذات ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا او په تحقیق سره لګلې مونږه موسی عليه السلام په خپل آیتونو سره ان اخرج قومک چې وباس خپل قوم من الظلمات د تیارون رڼا تھا وذکرهم او دیتا یاد دهانیو کا بایام الله اتوی تذکیر بایام الله د ایام الله نه مراد دی واقعات په مخکنو امتونو د الله د طرفنا دا عذاب چې مخکې کوم قومونو باندې عذاب راغلی دغه ته ایام الله وی یا وګورا الله په مخکنو قومونو باندې سونه نعمتونه کړیو چې ناشکری کړي وا انجام یې څه شو ایام الله عذابونه د الله نعمتونه د الله عبرتناک واقعات ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې ډېر دلایل دي لکل صبار د پاره د هر صبر کوونکی شکور او شکر کوونکی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ موسی علیہ السلام تذکیر به ایام الله څنګه هغه لګورا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته اذکروا نعمت الله علیکم الله نعمت یاد کې کړه تذکیر به انعم الله تذکیر به ایام الله اذ انجاکم من آل فرعون چې کله نجات در کو تاسو د فرعونانو نا یسومونکم چې رسول تاسو ته سوء العذاب نکار سزاګانې ويذبحون ابناءکم الا لول استاسو زامنا ويستحيون نساءکم ژوندې پر خودي زنانه تاسو خدمت د پاره یا به حیا کولې زنانه تاسو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او پدې کې امتحان د طرف تاسو نلوي واستاذن ربكم کله چې عام خبرو کو رب تاسو کوم خبر لئن شکرتم لازيدنكم الله مونږ ته فارمولا خودله لئن شکرتم که تاسو د الله د نعمت شکر ادا کوئ لازيدنكم زبیدل زیاتون کم نعمت میں در باندې کړې دي نو څه کوي خیال مشتق ودشوي لئن شکرتم لازيدنكم تاسو به دا شکر څه ته وای اصل شکر دی ته وای کنه چې دا نعمت د پاره د منعم استعمال شي څنګه می وای چې نعمت د پاره د منعم استعمال شي چا چې در باندې نعمت کړی دی کنه چې دا نعمت ته داغه د پاره ولګي دا د نعمت شکر دی او د شکر پیدا دوه خبرې دي د شکر دوه غټ پیدې دي نمبر 1 سوید المفقود وقید الموجود څنګه سوید المفقود وقید الموجود چې کوم یو سیز روک شوی دی تا سره نشتا تا ته نه دی میلو هغه به ته میلو شي او چې کوم د ته میلو دی هغه باقی پاتې شي د شکر دا فایده ده کما سوید المفقود وقید الموجود پدی وجہ وی شکر نعمت ابزون کو ندار ته چې د الله په یو نعمت شکر ادا کې الله د لدا نعمت سیوا کوي او کفر نعمت هی بیرون کو ندا تا د الله د نعمت ناشکریو کا دا نعمت بدن الله والی قران لوی نعمت دی دا وخت ډیر لوی نعمت دی دا رنګي استا صحت دی دا لوی نعمت دی د دې باندې د الله شکر ادا کوا لئن شکرتم
که تاسو د الله شکر ادا کوئ الله وی لازیدنکم زبدل نعمتنا نورم سیوا کوما ولئن کفرتم او که تاسو ناشکری کوئ نو ان عذابی لشدید یقینا زما عذاب د خامخا سخت وقال موسی وی موسی علیہ السلام ان تکفروا انتم کتاسو کفر کوي او هغه څوک چې پزمکه کې دی ټوله نو یقینا الله غنی او ستایل شوی ذات دی الم یاتکم نبأ الذین کفروا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم آیا نه دی راغلی تاسو ته خبر د هغه کسانو چې تیر شوی مخکې تاسو نه قوم نوح عادیان او ثمودیان والذین اغکسان من بعدهم چی رسدو د دینا لا یعلمهم الا الله نبی جنی دی لره مگر یو الله گن قومونه تیر شوی دی ته پیغمبران راغلیو بالبینات نو د دې خلکو د انبیاء سره سره بیاوا دی آیت کې هغه ذکر کیا دی بسو کا انبیاء بدید دعوت ورک بالبینات فردو ایدیهم فی افواههم د دې جملې ګڼ مطلبونه دی خیال کوي او زه ګوره امتحانی دی ها فردو ایدیهم فی افواههم رد الایدی دا کله په حقیقت بنا او کله کنایه دیبا واپس اگرزول لاسون خپل خلوتا دا تعجب دا وجنا وی دی مسئلے تا دا دی لاسوی چه دا اللہ نه الابل سوک مرا مدد کوئی تعجب بے کور دا تعجب پا وقت کی خلق پخلی ہوئی یعنی کندر تا ایک پخلی دا سی لاس کی خیال مکرنے کا نا نو دا تعجب دا وجنا لاسون بے پخل خلو کی خودو یو دا مطلب دویم دا غسین بے خپل خلولا سنه کې خودو چپ شه پیغمبرانو مسله بیان کړي بس کی خلک دا څه کوي کنه چپ شه کې په خپل بیان چپ سو مطلب شو درې مطلب خپل سنه به د پیغمبرانو په خپل کې خودو پیغمبر په مسله کول دی ور چپ دا مسله مکو دی با واپس خپل سنا خلود پیغمبرانو تا تفسیر قاسمی والوی دا ایدی کے نایدہ دا معجزونا او دوار زمیرون پیغمبرانو تساجی دی یعنی واپس کل کافرانو معجزات دا پیغمبر دا غی پخلو کی چه مونگ دا نمنوزان سر اوساتے ایدی کنایه ده معجزونا چې د انبیاء پلاس دي ته کبه معجزې پیش کېده دی وتا غلا سونه واپس کول معجزې وتا واپس کول زه ځان سره کېده سو مطلب شو فردوا ایدیهم فی افواههم وقالوا انا کفرنا او بعضی علما ذکر کوي دی واپس کو لاسونه د انبیاء خپل خلوتا د انبیاء په لاسونه ول چتونه لګو تاسو موږ ته مسالې کوي د ډېر تو د حسینا وقالو او دی بویلا ان کفرنا من انکار کوه بما فاغس چې تاسو را لګلی شوی پاغه سرا و ان لفی شک او یقینا مونږ په شک کیو مما د اغسنا دعونا نا چه تاسو را بلے مونگ آغیتا موریبا پوک شک کون کے قالت رسولهم پیغمبرانو باورتاوئے افی اللہ شکن افی وحدانیت اللہ شکن آیا تاسو دا اللہ پا توحید کی شک کوئے افی اللہ شکن آیا دا اللہ رب العزت و الوحیت کی شک کوئے دا اللہ پا وجود کی شک کوئے اخو آغا ذات دے فاتور السماوات والارض چی پیدا کون کے دا اسمانونو او دزمکو دے یدعوکم چی رابلی تاسو لرا
لیغفر لکم چې بخنو کی تاسو ته من ذنوبکم د ګناہوں تاسو ويؤخرکم رسل کی تاسو لرا تر نیټه مقرره قالو ندی ورتوی ان انتم نه تاسو مگر بشر زمون ته خلق راغلینو مونږ د خپل پلان نکړ طریقې نه اړوي تريدونا تاسو غواړئ ان تصدونا چې مونږ بند کې اما د هغه سنا کان یعبد آباؤنا چې زمونږ مشرانو عبادت کو فاتونا بسلطان مبین راتلو کې مونږ ته په دلیل ښکار سره قالت لهم رسولهم پیغمبرانو ورته ویل ان نحن الا بشر مثلكم مونږ نه یو مگر بشر تاسو غونتا مونږ تاسو غونتا انسانان یو خو مونږ ته الله وਹੀ کوي کنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لیکن الله احسان کوي په هغه چا چې وغواړي الله د خپل بندګانو نام وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان وما كان لنا نشتم لرا اختیار چراتلو کو تاسو له معجزه سرا الا باذن الله مگر په حکم د الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص بالله رضان اسپاری مؤمنان وما لنا او سعذر بيزمونغا الله نتوكل على الله چې مونږ ځان نسپارو په الله وقد هدانا سبلنا او مونږ ته خودلی دیني غلاري زمونغا ولنصبرن خامخامون بصبر کو په هغه چې تاسو منتظر را کوي په هغه سره وعلى الله فليتوكل المتوكلون او خاص بالله دې ځان سپارون کی وقال الذين كفروا ويل بكافرانو لرسولهم مخبل پیغمبرانو تا لنخرجنكم من ارضنا خامخامون بتاسو باسو دخل مزمکه نبم باسو او لتعودن في ملتنا او یا بشی تاسو په ملت زمونگا فاوحا من با انبیاء تا وحی اولی گلا فاوحا وحی با اوکا پیغمبرانو تا رب دی تسلی دا پارا تی پریشان کی گے ما لنہلکن الظالمین خام خامون با تباکو ظالمان ولنسکننکم الارض او خامخا مونږه ستوګ نه بدر کو تاسو له په د غزمکه کې پس د دینا د غزالمان بداغین لری کو تاسو پای کې اوسېږي من بعد مرستو داغینا ذالکا داور د الله امداد ذالک لمن خاف مقامی خدا چا د پاره زما د امداد د چا د پاره نو دیږي چې مونږه سوچ کېو کنه نو د الله د امداد اسباب پکې مخه ترازی پکې راځي چې د الله امداد بسن حاصلېږي د دې د پارس اسباب دي او دې ځکه ذکر شوی کساړې پکې سوچو کی نمبر 1 التوکل علی الله چې ته په الله توکل کې د الله د طرف نه به امداد راځي نمبر 1 دویم الصبر لله د الله د پاره صبر دریم خوف مقام الله الله ته مخامخ د ادریدون یرا او څلورم وخاف وعید الله د وعیداتو نه یرا چې کله پزړه کې د الله د عذابونو نه یرا ده چې کله پزړه کې الله رب العزت د مخامخ کېدو نه یرا ده د الله د پاره صبر په الله ځان سپارل د الله امداد برازي نو دا د الله د نصرت اسباب څلور دي ذکر شو دستر جمعی یو بیانم شوها او کوي سلور بیانم په کول شي خو غستاد اوس ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید ذالک دا وعده د امداد د الله هغه چا د پاره دا خاف مقامی چې یریږي د پیشه زمانہ
وخاف وعید او یریږي د عذاب زمانہ واستفتحوا دی فیصله طلب کام نو وخابا نا امید شو نا مراد شو کل جبار هر سرکشا عنید و عنادی من ورائه جداغی مخت جہنم دے ویسقا من ماء سودید او دی باندې بس کولی شي دا اغا اوبونا سودید چی وینی زوی بیا اللہ وی وینی زوی بیسکا کی نو سبیسکا کی وینی زوی یا اللہ من دا دی عذابون نوساتا علامہ آلوسی وی سودید دا آغا اوبوتا وی ما یسیلو من اجساد اہل النار دا جہنمیانو دا بدن نبروزی جہنمیانو دا بدن بازی وی دا سودید دا با آغا اوبی ما یسیلو من فروج الزنات والزوانی دا با دا زناکارو دا شرمگان روزی او دی بیسکی دا خوراک بینو من ماء صدید قرآن دا خبر منتراکا یتجرعوہو پا گوٹ گوٹ باندے بیسکی ولا یکادو یسیغوہو نبیشی پا آسان تیراولے آسان بینشی تیراولے ویاتیه الموت رابشی و تا مرگ التا مرگ نرازی او قرآن کی اللہ مرگ با تراشی ایت تا مخیل دے التا حدیث پاک کے رازی چه مرگ تا با دا گدوری شکل ورکڑی شی و زبح بشی نصبہ کہ التا دا حدیث نوش انکار کے چه قرآن کے رازی ویاتیه الموت او حدیث کے رازی چه مرگ با دا گدوری پا شکل کیا لال کری شی و تا سارا کلی قیدہ دا چه کم حدیث دا قرآن خلافی حدیث تا ورکا گڑازا اس بس سکے نجی نا حدیث بالکل صحیح دے دلتا دا موت نا مراد اسباب دا مرگ دی اسباب دا مرگ دیر سختیت نا مراد دی ویاتیه الموت او راب شدد اسباب دا مرگ دا ہر طرفنا وما هو ببیت ملکی کی بنا التا بیا مرگ نشتا دا خو نن مونگا وایو چه تا مصیبت کی گیر شو پا پریشانوں کی گیر شو مونگوی مرد زمان پا مرگ بت بے خبر شو وی اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے سنگا اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بے چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے التا بچر طبیعت سے التا خو بیا مرگ نشتا ومن ورائه او مخدد تبی عذاب سختا مثل الذین کفروا بربهم مثال دا اغا کسانو چه کفر کڑی خپل رب اعمالهم دا دی عملونا دا کافر دا عمل مثال ذکر کئی اعمالهم دا دی عملونا کرماد پشان دا ایرے دی اشتدت به الریحو چه سخت او چلیگی پاغی سیلے فی یوم عاصف پدا سے رس کے چه تیزی سیلے والے وکم مرز تیز سیلے رالا او سخت سیلے او چلے دا نو اغا ارس ورطا یوڑا لا یقدرون مما کسبو لا یقدرون دی قدرت نلری پاغس چدی کڑیا ذالک هو الضلال البعید او دا گمراہی لري دا حقنا علم ترى آیات نگوری یقینا اللہ خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمانون ازمکی پا حق سرا ایشاک اوواری اللہ تاسو ببوزی رابا ولی مخلوق نوے وما ذالک علی اللہ بعزیز او ندی داکار پا اللہ باندگرانا وبرزو للہ جمیعا پا دی آیتونو کی دا قیامت درد یو نقشہ دا قیامت درد یو نقشہ قرآن ذکر کی رب دا قیامتی میدان بلگی دلی اللہ اکبر کبیرہ وبرزو للہ دا طول خلق با میدان فقال الضعفاء دا کمزوری خلق
دا زنداباد مرداباد والا، دا چمچگیر، دا سیپے، دا موریدان، دا شاگردان، دا تابدار، دا ورکران، شاگردان دی براشی نو دی خپلو غټانو ته بوي، پیرانو ته، سردارانو ته، دارنګي استادانو ته، لیډرانو ته ورته بوي اے زمونږ مشرانو مونږ په تاسو پسې په پټو سترګو ډار روانو. مونږ خو به دا زموږ مشران دي نو په پټو سترګو در روانو در پسې ستاسو تابعدار اوس خو مونږ په عذاب کې ګیر یو. نو مونږ نه عذاب لرکولی شي هغې ورته وایي که مونږ د ځانه لرکولی شي نو تاسو نه به هم لر کړی و. دلته مونږ ټول برابر یو ها که چغې وو که نه وو ټول پکې غږلي شوي اوسه. الله مونږ ته یو خبر راکړه چې په دنیا کې داسې چا پسې زنده‌باد مرده‌باد چغې مه وهه چې عقیدې غلطه ده او ټول پسې روان وې زما مشر دی. یاره مشر دی نو عالم دی نو پیر دی نو هلکه اعمال ته قرآن او سنت خلاف دي اتی بیا خبره مني. یاره مشرانو مو داسې کول نو چې کله دا خلک د دې خپلو مشرانو نه مایوس شي د انسي مشرانو نه نو بیا به د جني مشرانو پسې لړ شي. د جني مشرانو کې مشر څوک دی؟ ابلیس. هغه ته به راشي هغه له به اوس فریاد کوي ای بابا مونږ ته په هر میدان کې پالو کړی وې ستا خبره مو منلې وه که تا وي مونځ مه کوې نو مونږ مونځ نه کوو. که تا وي روجي مه نیسې مونږ روجي نه نیولې. تا وي دا ګناهونه کوې توبه به وباسې. تا وي دا زناونه کوې مړه دا وخت دی بې حیایي کوې د خلکو عزت اخلې غلط یارانې غرانې کوې. تا وي د موبایل باندې غلط رابطې کوې. اے شیطان بابا مونږ خو ستا خبره منلې وه. اے شیطان بابا تا راته وې نرۍ جامې اچوې نو مونږ نرۍ جامې اچولې. تا راته وې د بهې لباس اچوې نو مونږ هغه شانتې چولو. اے شیطان بابا خو تا راته وې د غم په کور کې یو مجمه خورې او یو مجمه کور ته راوړې. اے شیطان بابا تا راته وې د ډمتوب واده ته ځې نو مونږ خو بابا ته په یو میدان نه وې خفه کړې. اوس څوکه که نه شیطان با ټوخیو کی تقریر بہت شروع کئی. دلتے قرآن کا تقریر ذکر کئی. ایر شیطان مدن کو دا خپل نک تقریر مواو رہے خواہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا میدان تبشی ٹول خاص اللہ تا. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ ابوائی اغا کمزور خلقا للذین اغا کسانو تا استکبرو جزان غٹ گنلے ہو ناکار مولیان ظالمان اقتدار والا پیران دولالت دک غٹانو تبوئی انا کننا لکم تبعا یقیناً منگا استاسو تابدار فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شئی نو آیا تاسو لرکون کی زموننا دا عذاب دا اللہ نس سیزام دا اللہ دا عذاب نامن سکموالی کول شے. وقالو دا مشران مورتوئی لو حدان اللہ لہدیناکما کہ مونتا چرتا اللہ ہدایت کرے وے مونگ بتاسو تا ہدایت کرے وے. مونگ پا غلطو تاسو زمونگ منلیو مونگم پا غلطیو. سواؤن علینا برابر دا پمونگا اجزعنا کمون پر یاد کو ام صبرنا او کصبر کوا مالنا من محیص نشتا مونگ لرزید تیختی طول رال شیطان تا خپل مسئلے والا پیش کے. وقال الشیطان او شیطان تقریر کی خواہ. بعضی مفسرین لکه جلالین تفسیر سواروی قرطبی اغی ذکر کئی دا اور پا منبر باندے بناست دا اور پا منبر او شیطان تقریر کئی. وقال الشیطان ابوائی شیطان لما قضی الامر چکلا پیسلو شی دا خبرے چکلا پورشی پیسلا دا شیطان دا تقریر
15 پوائنټونو باندې تقریر کوي 15 خبرې کوي څو خبرې 15 خبرې نمبر 1 سوې خلکو ته د شیطان تقریر وورنو دنیا کې به تنه منی زبا بر سردا نکدا چل کینو ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم اذما ملکو اذمان وسو کړ وسو الله اکبر اذما پال ارزا یقینا الله هم د سره وعده کړی و نو د الله وعده رښتیا وا ما د سره وعده کړی وې مې د سره خلاف وکړ شیطان مسوي ما د سره وعده کړی وې ما د وعده خلاف تاسو سره وکړ ما سره اختیار نشتا یو نقطه دا شو یو خبره دا د ابلیس د شیطان لیکچر دی ان الله وعدكم یقینا الله د سره وعده کړی وا وعده رښتیا ووعدتكم نو ما د سره وعده کړی وا فاخلفتكم نو ما تاسو سره خلاف وکړ دویمه خبره ای زما منکو دا تاسو چې ټول ما ته راغلی یې کنه نو دا راته وای ما در باندې دا غلط کارونه په زور کړی د لاس مې نیولې ما خو صرف اشاره کولې صرف دعوت مې چلاو ما غسوک د لاسه پزور ندینی ولی خانا وما كان لي عليكم من سلطان او نو ما در پتا سبان دے من سلطان سغلبا زغو پتا سو غالب نوما زما پتا سو زور نه چلی دو الا ان دعوتكم مگر ما صرف دعوت در کړو د غلط کار فاستجبتم لي تاسو زما قبول والیو کا فوراً مزما خبر او منلا نو بس جامی رضان لنارے جوڑے کے اختر تا لپٹا نارے دارنگی اختر تا رضان لجامی بلکل ٹھے پر تک دا پتلون غنتا دا کارون تاو که ما خود لکینچی پلاس کے نو در کرے ما خود دا لاسا نوی نیوری غٹا جوڑا نا دا نارے جوڑا راوالا فاخلفتكم فاستجبتم لي نو تاسو قبولوالیو کو زمام نو اے زمامنونکو فلا تلومونی ولومو انفسکم ما ملامت کوي زه ځان ملامت کوي سړیا ما پس راغلی زه ورچا دیانو تاسو دا ما تر راوشي زه خپل کار کوي ځان ملامت کوي زما خبره ونه منل کنه فلا تلومونی ولومو انفسکم ملامت کوي ما خپل ځانونه ملامت کوي پنځمه خبره ما انا څلورمه خبره ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیا نزستاسو پر یاد رسیما نتاسو زما پر یاد رسی او بل پنځمه خبره انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل تاسو چې په دنیا کې د الله سره شریک ګرځولم د شریک دا معنا چې خلک به وایي چې موږ شیطان شریک نه دی ګرځولې د الله سره یہ اللہ وی منزو کا شیطان وی مزمکوا اللہ وی بے حیائی تا نزدے مزا شیطان وی بے حیائی کوا اللہ وی زنا تا نزدے مزا شیطان وی زناون کوا اللہ وی دا ظلم کوا شیطان وی کوا اللہ وی حالت غلط رابطی یا رانی غارانی مکوا شیطان وی کوا دا تا دا اللہ سر شریک لگا دا اللہ دا حکم مقابلہ کرے دا شیطان نکا خبر ہونا منلا نو شیطان و تویز داغی نوز انکار کم خانا انی کفرتو او زه انکار کم دا آغا سنا چه تاسو دا شریک گرزولیم دا اللہ سارا پخوا ان الظالمین لهم عذاب علیم یقینا ظالمان چی دی لوی عذاب دردناک و ادخل الذین آمنوا وعمل الصالحات او داخل بشی آغا کسان چی ایمان روڑ دے عمل نیکا جنتون تجبہی بلان دور دائن نہرنا خالدین فی ہمیشہ بھئی پائے کی پاوکم دخپل رب تحییتم ہر کلی دی پا جنت کے بھئی سلام پیشکشے دی پا جنت کی سلام علم تر کیپا
ضرب الله مثلا کلمتا طیبا کشجرت طیبا. اس مثال سره وضاحت کی خوا آیات نگوره څنګه بیانوي الله مثال د کلمې پاکه کلمتا طیبا کلمت التوحید. الله د توحید د کلمې مثال ذکر کړي پشان د اونه پاک سرا یو پاک اونه دا شجره طیبه دا چې دا اونه د کجوري دا صدا د کجوري اونه دا د کلمې طیبی نه دي جرړې مضبوطی دي څنګه برتلی دي هر وخت میوي ور کیا هر وخت کجوره ملاویږي په هر موسم. وګورا د کلمه طیبی مثال سره ورکو د اون سره ځان سره زر یو څو خبرې نوٹ کوي. خو مثال کې چې الله رب العزت د کلمې طیبی مثال ذکر کړه د اون سره اون چې دا خو یو اوبو ته حاجت لري. اون ته څه پکاري؟ اوبو که اوبو ته نه چې نو دا اوچیږي. دغه رنګې مسلمان دته دا ایمان چې دی کنه دې تبا دینی واعظ او بیان او دې بوته چې درسونه بوته کې علم نافع د توحید خبره دا به ورته کې کدا ورته نه کې بیا ایمان خرابي. کدا خبره وته بیا نه کې لکه چې ته اونې توبه نه چېخه دا مونږ او تاسو اونې توبه چو خو کال کې وته یو پیرا چو سره بیا میاشه دا ته اروغه چول پکار دی ښا. بل اونې سره گیر چا پیرا خلق پزول گیا غانې لري کی زمیدارونه تاسو کې کړ بیا لګي څه کوله لگا ير لګ صفائی می کوله په پټی کې ګندبوټي ملر کوله غلط هغه ته غلط مصالې ورته هغه سپریګانې ور باندې کړیا نو اونو سره گیر چا پیرا پزول گیا غانې لر کول پکاري چې اونه ترکیو کی. نو دا ایمان نه دی کله دی مسلمان نمگیر چا پیر گنده بوٹی لوگ گناہونا بدعات رسمونا رواجونا نو دی سرم بیاستا ایمان ترکی نکی گوری خواه دغا گنده بوٹی بلرکے گناہونا نبزان پاکے گوری. بل دا اونا چه کل کمال تورسی کنا نو بیا دا غی مضبوط جرڑی دا اون خو مضبوطه شي نو بیا کلک جرړیا بیتنی اوجت سانګیا سانګي پکې وړي او سغټي دارنګي میوي پکې تازه او پخې او باز اونو کې خوشبو می نو دارنګي چې ته مؤمنه نو د الله او د الله د رسول په خبرو به یقین کې چې یقین کمزوري د ایمان جرړې د کمزوري او دا تنا دا پجب باندې اقرار او اخلاص دا هغه تنا دا چې کلمه طیبه ویری دا دارنګ د اون او درول دا چې کلمه طیبه ویری دا دا اون او درول دا دا دی منځونه روزي زکاتونه حجونه دا پکې سدي دا سانګي دي دا اعمال صالحه دي بعضی والدی او بعضی غټه ایسا پرائل دیو سا مستحبات سا سنن دی سا آداب میوی بیادا خیستا اخلاق ہر چا سر احسان نا دیمان میوی دی کر التے احسانو کو دلتا خیستا اخلاق کنزل جاتا ونکا. مثل کلمت کشجرت طیبہ یادا شجر طیبی سر مثال ذکر کا د کجوري راونه چې دا پدې کې ډېر فواید دي. یو د دې ویخ مضبوط دی سانګي اوچتی دي هر وخت میوه ورکیا د غرنګ د مسلمان عقیده دا بکلکی مسلمان بکلکی شکوک و شبهات سره بدا نه زایل کیږي. بیا کم اعمال چې د دې عقیدې نه برخې دي قبولیت ته رسیږي بیا او کاکیده دی صحیح نوا بیا دی اعمال برا نرسیگی. دی زبان بعضی مفسرین بیا دا اونی دا کجوری دیر فواید ذکر کریو دا کجور فواید ذکر کریو سا
د کجور ګڼ فواید ذکر کړی دي. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه پشان د اون پاکي اصلها ثابت جرړي پخيدي و فرعها في السما سانګي بر رسیدلی دي توتي کلها ورکیدا میوي توتي کلها ورکیدا میوي باذن ربها كل حين ار وقت باذن ربها فوقم دخل رب سرا ويضرب الله الامثال بيان الله مثالنا للناس زناورتا للناس چاته بیان نه تو خلق صرف د شپتاتیا کې سان خلق دي دا درې سلور سو زنانه صرف خلق دي نور نشته خلق ويضرب الله الامثال بیان الله مثالنا للناس خلقتا د صد پارا لعلهم يتذكرون دي د پارا چې دي نصیحت حاصل کی ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه او مثال د کلمې پلیته د شرک کلمه پشان د اونې خبيثه او جو تستا چې په اسانه استیشي د زمکه د پاسنا مالها من قرار چې دی اغیلر مضبوطواله اے د کفر د شرک خبري د دې مثال پشان د شجره خبيثه دی. د شجره خبيثه نه مراد هغه بوټي د مړغونی جړې مضبوطی نه دا د زمکه د پاسه دا داسې یو ګوتی سره مروي. د دې مثال د کلمې شرکی څنګه دی؟ اے یو علاقه کې یو ناکار تن دی شپېته کاله خلکو ته شرک بدعت بیان کړی دی شپېته کاله او ته لاړې دی بیان د توحید دی شروع کو په یو میل کې د شپېتو کالو واشته غتړه خبره مو خیال ترانه تا مهنت شروع کو کنا دغه جرړې نشتا بی دلیل خلکو ته زین کې خبرې کینولې دي د شریعت خلاف خبره خلکو ته زړونو کې کینولې دي. هغه شیخ دروستم رحمت الله علیه 400 هغه بیان کې وای کنا مړه د دې خلکو دا بیانونه خدا موحد یو کوته غواړي زکه چې مالها من قرار زکه دې له مضبوط والی نشتا ټول عمر د خواریو کی کنه تاسو خیال ني وجه دغه دا چې تو ته راځه دلته خو وید نه بیانېږي تورات نه بیانېږي قران بیانېږي د خپل شاګردان قران تراوله کنه هغه ته پته ده چې لس منټه دې درس ته لړ شي کنه دیو مال بیا د سر په لټو باندې ولي لکه کیده خو مې د سمانه د خولې هغه ته ګور علم د تا نه بخمه ګورې بخلې مې نه ګورې سر ټول عمر بسرواله برواله ګرځي کله وته پلار تا کله وته مور تا کله بلتا چې قران ته را پری نه دی ولې لکه وجه دغه دا چې هغه کوم مهنت کړي دی غلطه عقیده خلکو ته خودلې دا هغه ته قرار نشتا نو ځکه مینتونه کوي شاګردانو تم چې ګوره قران ته باندې په مختلفو حرفو سره خلق د قران نه منکي یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت پدې آیت کې زیر ورکی ایمان والا ہوتا یثبت الله الذين امنوا مضبوطی الله هغه کسان چې ایمان راوړلې پسې مضبوطی بالقول الثابت بالقول ثابت نہ مراد س بلا الہ الا اللہ آیت تا توجہ کوي ښا اللہ مضبوطی مومنان بالقول الثابت بلا الہ الا اللہ پاکیدی د توحید پا کلمې د توحید سره مضبوطی فی الحیات الدنیا پا دنیا کے هم وفی الاخرہ او پا آخرت کے هم مفسرین ذکر کئی دا آخرت نا مراد دے القبر پا قبر کی مضبوطی چاچے دلتا دا لا الہ الا اللہ کلمہ ویلی دا دی کلمہ دی مضبوط پاتی شوے دے دنیا کی مکلک دے اور جکل پا قبر کے سوال جواب کی گی التا مکلک دے پریشانی بولتنی پدی وجہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ ہوئی
دا آیت نازل شوه په باره د عذاب قبر کې. دغه د عذاب قبر اثبات وکړه چې لا اله الا الله باندې عمل کړی دی نو دنیا کې مضبوط دی، په قبر کې مضبوط دی. نو چا په عمل نه دی کړی نو فإن له معيشة ضنكا، دنیا کې جون تنگ دی نو په قبر کې متعذبون دي. نو آیتنا عذاب قبر ثابت شو. د قران نه عذاب قبر ثابت شو. د قران نه الله اکبر کبیره. زکه تفوز بکیږي په قبر کې چې من ربک من نبیک وما دینک، چې کله چې صحیح جواب ورکو الله اکبر کبیره. نو ابو داود کی روایت دی، سنن ابی داود کی، فینادی مناد من السماء، یو اعلان بوشی قد صدق عبدی، زما بنده رشتیا ہوئی. نو یو کارو کې فافرشوه من الجنه، الکه جنت لباس وتخور کې ها، فافرشوه من الجنه وابتغوا له بابا الى الجنه، الکه جنت دروازې، جنت طرف ته وتا دروازې او کلکې کولو کې، او اوس نو ته جنت لباس واچوي نعمتونو په جنت روزي ها. دا خوبیانه په جنت لګي او د قبر کې ډیر د مزه سره یا وفي الاخره. الله اکبر. عبد الملک کاسانی رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی، عبد الملک الکاسانی. په امام کاسانی باندې مشهور دی، کور والیم لوی عالم وا، او د لقب دی ملک العلماء. څه ملک العلماء. د دې کله مرض سیوا شو، الله اکبر. نو سورۃ ابراہیم شروع دی آیت تر رسیدو. سورۃ ابراہیم شروع کو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ. دا وفی الآخرہ وی نو سیوا ورکا. څونه خوش قسمت شیخ غلام حبیب صاحب رحمت الله علیه اغا په 11 رمضان باندې 100 کال مخکې سار مانځب نفس زامنو ته ویل قرآن راوړل، قرآن وترلو تلاوت شروع کو. الله اکبر. چې کله د جنت د آیتونو تذکرہ پکې رااله شیخ د وسا سر کې څونه خوش قسمتا. یثبت الله الذین آمنوا، یا الله زمونږ خاتمه په ایمان سره وکړه رب. اے رب د خپل پاکو نومونو په وسیله سره یا الله زمون د ټولو مرګرو خاتمه په ایمان سره کی. الله اکبر. یو محدث تیر شوی دی ابو زرعه رحمت الله علیه، امام ابو زرعه ډیر حدیث ورته یادو. چې کله د ځنکدن ټیم شو شاګردان وسره ناست دي، لکه ډیر وفادار شاګردان ملاویږي، استاد سره په سخته کې ناست دي. بعضی وی چې 2-3 ټکی زده کې لږه ترکیږي بیا کالر په بروي په استاد سره. نو د شاګردان وسره ناس دي، ابو حاتم، ابو منذر، امام منذر دی وسره ناس دي. نو دی دا کارو کا دی وی چې د استاد حالت خنه دی شیخ صاحب، نو تلقین پکار دی. پیغمبر وی تاسو مړی ته تلقین کوي. څه مطلب؟ لقینوا موتاکم بلا اله الا الله. نو دی وی چې خدای استاد ته څنګه مخکې لا اله الا الله شروع کو. نو سوچ یو کا، نو یو شاګرد حدیث شروع کو، حدثنا فلان قال حدثنا فلان او حدثنا صالح. دې پورې به حدیث وی مخکې به نه وی بل بشورو کو. نو سند به نیمه پوری وی مخکې به نه وی. هغه بل شاګرد شروع کو، سند نیمه پوری وی مخکې نه وی. ابو زرعه دا اوریدا په دې ځنکدن کې وی حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد عن صالح بن ابي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. شاگردانو پدی چل تلقین کے ہوتا تھا حدیث خدا سے دیکھا نا من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچی اخیری خبر اخلا لا الہ الا اللہ راغ للا دی بجنت تا داخلی دیوی کے شاگردانو نمی سند غلطی زنکدن کی وتشورو کا حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحميد عن صالح بن ابي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا اله الا الله دکه زه پوری وی دخل الجنه پکيونه دي الجنت الله بوت لخوا یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت مضبوطی اللہ مومنان بالقول الثابت پسبب د کلمه مضبوط سرا پجند دنیا کی وفي الاخره و آخرت کی ويضل الله الظالمین گمراہ کی اللہ ظالمان ويفعل ما يشاء او کئی آغا چوغاڑی اللہ. الم تر الى الذين آیات نګور کسانو تا بدلوا نعمت الله چې بدل کړي دي نعمت د الله په کفر سره واهلوا قومهم دار البوار او داخل کړي دي خپل قوم کور د هلاکت ته جهنم ته جهنم دي یصلون هادیب ول داخليږي وبئس القرار او ډیر بد زید او سیدو دي وجعلوا لله اندادا دی ګرځول الله له شریکان ليضلوا عن سبيله چې خلق په دې غلار نه واړیا قل تورته وای تمتعوا سکواله تاسو ورتک دی ورتا وكل عبادي الذين امنوا پیغمبر ته الله وی زما بندګانو ته وایا دا الله د خپل بندګانو سره سونه مینه ده اے پیغمبره كل عبادي زما بندګانو ته وایا اغا کسان چې ایمان راوړل دي یقیم الصلاة چې پابندی دي کوي د مانځه و ينفقوا او خرج دي کوي د اغنا چې موږ ول مال ورکړي په پټاو پکارا من قبل ایات یوم مکه د دین چې را بشي او ورځ لا بیع فی نو پکې غسل خرڅولی او نو پکې دوستی الله الذي خلق السماوات والارض اللہ دی آغازات پیدا کری دی اسمانون او زمکا وانزل من السماء ما اور ورید برین باران اخرج به من الثمرات وسروبازی باغی سرد میونا رزقا لکم دا پارا دا خوراک تاسو دی لکم تا پاک خیال کوئے وسخر لکم او تاسو خدمت کی لگولی کشتے دا تابدار کردی دا کہ چلی کی پا دریاب کے پا حکم دا اللہ وسخر لکم الانہار ستاسو خدمت کی لگولی نیرونا وسخر لکم الشمس والقمر ستاسو خدمت کی لگولی نور اسمو میں دائبین ہمیشہ روان دی وسخر لکم اللیل والنہار ستاسو خدمت کی لگولی شپا ورس و انسانا تو مخدوم کائنات شپت تا دا پارا نورس تا دا پارا نور تا دا پارا سپومت تا دا پارا نیرون تا دا پارا میویت تا دا پارا کشتے تا دا پارا و اتاکم من کل ما سألتمو چی کم سیست غوارے دا کم سیست اجتمن دے غم اللہ در کئی تو بیان دا اللہ نمانے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کتا تو شمیرن غوالے نعمتون دا اللہ نو نیشے شمیرلے ان الانسان یقینا انسان خام خادر ظلم کا ان کے ناشکرا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی او دل تک دا واقعہ چو گورا بی بی او بچے پا خوش بیابان کی پری خودی ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کلچیو ابراہیم علیہ السلام اے زماربا او گرزے دا زے امن والا دا خار امن والا او گرزے وجنوبنی او بچ کے ماو زما بچی دا بندگی دا بوتانو نام اسنام جمع دا سنم دا اسنام پا قرآن کی پینزکر تراغلے
ګوره ابراهیم علیہ السلام د بوتانو د بندګۍ نه پناه غواړي. ښا معلومه دا شوا بت پرستی دا ډیر بد سیز دی. پدې وجه ابراهیم ته پناه غواړي او پدې کې چې ابراهیم دا مسله بیان کړې ده لار د اورم شړلې دی او ظالم باچا هغه ول اورم بل کړو او اورته غرزولې وو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابی. وګورا د دې مسلې لپاره ابراهیم علیه السلام ډېر تکالیف برداشت کړیو. رب انهن ای زما ربا یقینا بندګي د دې بوتانو گمراه کړي ډېر د خلکو نام فمن تبعنی چاچ زما تابداریو کا بزمانی ومن عصوانی چاچ زمانا فرمانیو کا یقیناً تبہم کے رحم کا ان کے ذات ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی رب دا بچیو بی بی میں پریخاو دا دلتا پدے شاڑا علاقہ کے دغه وقت کې د بیت الله تعمیر نو شوه. ابراهیم علیہ السلام ته حکم شو دا شام نا د دمشق نا سره د بیبي د حاجره او بغي کې بچی دي چې اله د شام نزه دلته کراله مکه ته دا کم ځای کې د زمزم چینه ده نو په دک ځای کې یو اونه و د زمزم چینه کوم ده زمزم چینه کوم ځای کې ده نه حرم شریف کې کوم ځای کې ده د نبی علیہ السلام د کور مخې ته حاجی صاحب وي دې سړی پکې صحیح وي دا کوی چې دی کنه دا کوم دی چې حجر اسود دی دې ته مخې ته دا چینه د ښکته ورم خاطر د حجر اسود سره نږدې دغه ته دا چینه ده دا جیسه چې وي د پیغمبر د کور سره دته الته پیپونه بوتلې دي الته غزه په جانو کې را بلکلې نو ډیر خلک وایي چې دا چینه دلته کې ده دا جیسه خبره صحیح ده چې کوم خلک معلومات نه کوي خلک وایي دا وبدي ده کې راخیږي هغه د دلته نه پیپ بوتلې دي دغه ځای کې چینه نه و یو اون و ابراهیم علیه السلام دغه ځای ته راورسېد بیبي ور سره د هاجره او بچی پغیق کې دی او داس 1500 مسافت دی د فاصله والے وړي لري نه راغله دې سره چې دلته کېناست نو ابراهیم علیہ السلام تعالی وحی وکا چې ځه بیا شام ته ځه بس ابراهیم فورن روان شو بیبي ته پکې نه وای چې ما ته وحی وشو زم او دلته یا زګه دې کې بیا یې ساري دل راځي الله وی ځه دې نه ابراهیم روان شو ابراهیم بیبي او ماشوم دغیږي بچي هغه پرې خو دا بیبي او आवाज کوي الا من تترکنا یا ابراهیم ابراهیم موږ چاته پرې دی پښاور پسې نه ګوري روان دی ابراهیم علیہ السلام بیبي ور پسې دا هاجره یا ابراهیم یا ابراهیم اخر کې ورته وی الله امر الله دل حکم کړي وی آو نو بیا ذا اذن لا یضيعون الله مونږ الله نزای کوي ابراهیم علیہ السلام لاړو الله رب العزت بوله کرونا والا کړي هغه پسې لاړو دلته هاجره یوازې پاتې ده او پاغي کې ورکوټه بچي دي بچي سره کله ډیر خوراک او مور سره هغه ختم د بچي د پاره په ختم تکلیف دی حاجرہ کلا سپا ډیره تا مروا ډیره تا دګه منډه وای را وای چې څوک ملاو شي چې صدق وراث کا مطالبت نه وکما څوک نشتا الله اکبر کبیره او بیا چې کله دارا کوز شوی د حقتا اسماعیل علیہ السلام خړپوسی وای او د غزه کې د ابو چینه راوته ده زمزم او دی ورته بیا د غاړي ماړي برابر کړی دي د اسماعیل علیہ السلام او د دې گزاره پاغه روانه شو
او بیا د بنو جرهم قبیله سکستان پلار تیریدو اغي او کته چې دغلته کې مرغې الوزي د غزینا اغي دې زه تراله چراله ویګته چې وبدي نو د حاجرین اجازت واغسته چې موږ دلته پاتې کې دی شو یو پاتې شي اغي الته کې پاتې شو بنو جرهم قبیله بیا اسماعیل علیہ السلام لوي شوی دی به بنو جرهم قبیله کې وتوادم کړی دی ابراهیم علیہ السلام ډیر مود بعد راغی پته ولګولا زمزم چې نه خوراوته دا لا نه خانقابه تعمیر نه دی راوچت کړي ابراهیم علیہ السلام ډایرک کور تراغه چې وی کته وره وډباو یو زنانه راوتا وی اسماعیل وی سکار پسې تللی دی وی څنګه زندگی موسم تیریږي یره کله یو کله نیو بسختې دیو کله سمونه خرو د ګیلو شکوي خبرې شروع کې وی د چې اسماعیل راشي ورته وای یو ملمر غلیو سلام وکاو او ورته وایا چې دا ور چې دې نو دا بدل کړه دروازه دې بدل کړه دغه لاړو ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام چې راغی بیبي او ته کارګزاري بیان کا تا بیبي پرې خودا دې پلان مې راته ویلي دي چې ور دې بدل کا دې بس د ګلی شکوي خبرې کړي بس هغه پرې خو دې بیا سموده باندې بل واده کړي بیا ابراهیم علیہ السلام راغله دغه شانته به ورډه بولې دي اسماعیل علیہ السلام په کور کې نو ورته وی حالات څنګه تیریږي وی الحمدلله په ارزخ برابر دي دا الله لاک لاک شکر دی وی ځکه اسماعیل راغی زما سلام ورته وایا او ته دروازې باندې بدلې ښا او بیا ابراهیم علیہ السلام لاړو بیا ابراهیم علیہ السلام راغی او بیا اسماعیل پکور کې ناستو اسماعیل ځان سره روان کړی دی د دک زمزم خوا ته راغلی دی و اذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعیل ربنا انی اسکنت من ذریتی او وګورا هغه هاجرہ صفا مروه کې منډه وی د قیامت د ورځې پورې عمره والا حجونو والا بدک صفا مروه کې سعی کوي او میلین احزارین کی بمنډه وی نارینا زنانا نا ربنا ای زمونگا ربا انی اسکنت من ذریتی ماستوگنا ورکا خپل اولاد تا بیوادن پداسی وادی کے غیر زی زرعین چی بے پسل پسل پکی نشتا انسانان نشتا د خوراک سکاک پکی سنشتا ستا د کور د عزتمن پخوا کې ربنا ای زمونږ ربا لیقیموا الصلاة دې د پارا چې دا خلک قائم کی منځ فجعل افئدة من الناس تو وګرځې زړونه د خلکو تحوی الیم چې مایل شدی طرف دا ورزقهم من الثمرات او رزق ورکې د میوونه لعلهم یشکرون دې د پاره چې دې شکر ادا کی ربنا ای زمونږ ربا انک تعلم یقینا ته پوېږي پاغه چې مونږه پټو او هغه چې مونږه ښکار کوو وما يخفى على الله من شيء نپټيږي د الله نه هیڅ یو څه نه پزمک نه پاسمان کې الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل حمدنا دی الله لرا اغزاد چې روي بخماته په بوډاوالي کې اسماعیل علیہ السلام په بوډاوالي کې د 120 سال په عمر کې را لزوي راکو اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام ان ربی لسمیع الدعاء یقینا زما رب قبل ان کے دعاګانو دی رب اجعلنی اے زما ربا وګرځه مال را قائمون کې د منځ ومن ذریتی دا اولاد زمانہ ربنا اے زمونږ ربا وتقبل دعاء او قبول کې زمون دعا ربنا اغفر لي ولوالدي اے زما ربا بخنو کې ماتا ولوالدي او زما مور پلار تا وللمؤمنین او د پار د مؤمنانو فاغرض يقوم الحساب چې شروع کیږي به حساب ولا تحسبن الله غافلا
ګمان مکوي په الله دا نا خبرنا اما دا آغسنا یعمل الظالمون چې کوي ظالمان یقینا مهلت ور کوي دي ته اخر ازتا تشخص فيه الابصار چټغه بروزي پائے کې سترګې مهطعینا منډه بویا مقنعی رؤوسهم اوچت کړي به سرونه یا کتکون کی به د سرونو مقنعی اصل کې مقنعی نه دی نون د اضافت د وجه ساکت شوی دی مقنعین رؤوسهم او دا د ازدادو نه دی لا يرتد الیهم طرفهم نبرا ګرځي دي تسترګې د دي او ژوند بد دي خالیا وانذر الناس ير ورک خلقتا يوم د اغه ورځ چراشی وتا عذاب فيقول الذين ظلموا ايوا کسان چې ظلم کړي ربنا زمونږ روا اخرنا مونږ رسو کې ترنيټي نږدې نجيب دعوتك مونږ قبول کو دعوت ستا ونتبع الرسل مونږ تابعداري کو استاد پیغمبرانو اولم تكونوا اقسمتم بالله اولم تكونوا آیت اصلوه چې قسمونه مکول من قبل فقوام مالکم من زوال چې نبی تاسو لرزائل کېدا وسکنتم او تاسو رسیدلی وې په کورونو د ظالمانو کې ادب کې مشرکانو وسکنتم تاسو ستوګ نکړې وا فی مساکن الذین فکورون د آکسانو کې چې ظلمونه کړیو په خپل ځان وتبین لكم تاسو لخکار شیوا چې څنګه کار می وسره کړو وضربنا لكم الامثال او بیان کړو مونږ تاسو له مثالونه وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم یقینا دی مکرونه کړیو مکرونه خپل او الله سره سزا د مکر د دیدا وان کان مکرهم لتزول منه الجبال نو تدبیرونه د دی چې جړه کولی شي داغي په وجه غرونه حق پرست جبال دینه مراد حق پرست یعنی نو د دې تدبیرونه چې جړه کولی اغا خلق پشان د غرونو اغا نیکان حق پرست و د غرونو منتقلق کولارو خود زین نوړه کولی دون مکرونه کړي وا و ان کان مکرهم یا یقینا او د دې مکرونه دون غټ غټ چې غرونه به زایل کړي وي فلا تحسبن الله ګمان مکوي په الله چې خلاف بکی د خپل وعده د رسولانو سره ان الله یقینا الله خاوند بدلې دی یوم تبدل الارض فکمر چې بدل بشي زمکا غیر الارض بغیر د دې زمکنا بل زمکا بشي دا به بدل شي والسماوات اسماننا وبرزول الله او دی بپیشی اللہ تا چی یکی یو رب دی زور ور وتر المجرمین تبوینی مجرمان یوم یذن پدغرس ترویشیو بی پزنزیرونو کے سرابیلهم من قطران کمیسون بید تارکولو یا سا عذاب بی وتغشا پٹی بمخون دیل رغور لیجزی اللہ دیل پارا چی بدلور کی اللہ آیاو نفس دا دا آغا ملچے کردی دا ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ سریع حساب کون کے دے حاذا بلاء للناس اول کی سوی لیو لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې په دې قران خلق د تیارونو رڼا طرف دروبا سے حاذا بلاغ للناس معلومی دا جو صورت ختمه کړه اقا شانت مضمون بیا ذکر کو ابتدا سره متعلق ربط د مخکیتونو سره مخکی د عذابونو تذکرہ وکا د دې عذاب نه ک بچو غواړي راشه دی قران تراشه د قران مقاصد او صفات بیانې هاذا دا قران بلاغ د رسول کتاب دی د تبلیغ کتاب دی د تبلیغ کتاب کوم دی هاذا دا څوک وي دا الله وي د تبلیغ کتاب قران دی خو تو قرآن تا نرازی چی قرآن تا کیو تبلیغی ہوکی حاذا بلاغ سونا مسلمانان قرآن تا نرازی حاذا دا قرآن بلاغ در سولو کتاب دے للناس صرف عالمانو تا
صرف طالبانو تا للناس خلقو تا دا دی تبلیغ بکی خلقو تا تبلیغ بدا سکی خلقو تا حاذا بلاغ للناس دا دا رسول کتاب دی خلقو تا دویم ولینذروا به چې پدې سره ير ورکړي شي خلقو ته دا الله د عذابونو نه دریم وليعلموا چې خلقو ته د قران نه معلومه شي چې ستې معلومه شي انما هو اله واحد چې پدې کائنات کې کارساز یو دی معبود یو دی د بندګۍ لایق یو دی وليذكر اولو الالباب او دې د پاره چې نصیحت حاصل کی عقل والا سورۃ ابراہیم پدې کې سلور کرتا لفظ علم ذکر کا او مقصد د دې دا ذکر کا چې تذکیر به ایام الله مخکې